بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 136 نمبر درس دی. په نن درس کې به ان شاء الله موږ د توابع په قسمونو کې اول نمبر قسم د صفت بحث کوو. صفت داسې تابع ته وایي، صفت داسې تابع ته وایي چې د مطبوع یعنی د موصوف ښه یا بد حالت بیان کړي. صفت داسې تابع وي، صفت داسې تابع وي چې د خپل مطبوع ښه صفت بیانوي یا بد صفت بیانوي. ټیک شوه؟ لکه جاءني رجل عالم، دا رجل دا مطبوع دی، مطبوع دا عالمون ورله صفت دی. نو ګورئ دا عالمون چې یعنی داسې سړی چې عالم دی، عالم سړی. ټیک شوه؟ رجل عالم، عالم سړی. او بد صفت بد حالت بیانوي نو رجل جاهل یعنی جاهل سړی. ټیک شوه؟ په دې مثال کې عالمون صفت، عالمون صفت، دا عالمون صفت چې دی که نه د خپل رجل مطبوع، د رجل مطبوع علمی حالت بیان کړی، د رجل مطبوع علمی حالت بیان کړی دی. اوس دا خو د صفت یو قسم شو. د صفت اوس دویم قسم، اول ګورئ د صفت اول قسم څه دی چې د خپل مطبوع حالت بیانوي، او د صفت دویم قسم چې د مطبوع د متعلق حالت بیانوي، د مطبوع د متعلق حالت بیانوي، او صفت د مطبوع د متعلق حالت بیانوي. چې کوم متعلق دی که نه د مطبوع متعلق، نو د مطبوع متعلق به څوک یا به پلاري یا به ورور یا به زوی وي یا به ملګری وي یا به شاګرد وي. ټیک شوه؟ څوک به متعلق وي نو د هغه حالت بیانوي. لکه جاءني رجل عالم ابوه. اوس دا رجل مطبوع دی، نو د دې مطبوع پلار دلته کې ذکر شوی دی چې یاره داسې سړی زما خواله راغی چې پلار عالم دی. دا سړی عالم نه دی خو پلار عالم دی، نو دلته کې د دې مطبوع د پلار صفت بیان شوی، د عالمون د پلار یعنی خواله دی. ټیک شوه؟ علمی حالت بیان شوی دی. نو په دې مثال کې عالمون د ابوه علمی حالت بیان کړی، د ابوه علمی حالت بیان کړی. کوم چې د رجلون مطبوع، د رجلون مطبوع، رجلون مطبوع دی، ها د دې رجلون مطبوع متعلق دی. دا پلار د ابو چې دی ابوه، دا د رجلون مطبوع متعلق دی. ٹھیک شوا؟ د صفت دو قسمونه دي، د صفت دو قسمونه دي. دا بر چې بیان شوم د قسمونه درته اوس بیانوي. اول نمبر هغه صفت چې د خپل مطبوع حالت بیان کی، هغه صفت چې د مطبوع حالت بیان کی. لکه جاءني رجل عالم. اوس دا عالمون صفت دی، د خپل مطبوع حالت بیان کړی دی. د عالمون صفت دی، د مطبوع حالت بیان کړی دی. نو دا د صفت یو قسم شو. د صفت دویم قسم هغه صفت چې د مطبوع د متعلق حالت بیان کی. لکه جاءني رجل، دا رجل مطبوع دی. ټیک شو؟ نو عالم ابوه، دا عالمون دا د ابوه علمی حالت بیان شوی دی. د عالمون د چا علمی حالت بیان کړي؟ د ابوه علمی حالت بیان کړي. د مطبوع علمی حالت نه بیان کړي، د مطبوع د مطبوع متعلق دا ابوه دی. ٹھیک شو؟ ابو، دا ابو چې دی دا د مطبوع رجلون مطبوع متعلق دی، د پلار دی. نو د عالمون د پلار علمی حالت بیان شوی دی. ٹھیک شو؟ دا صفت چې دی، صفت دا د پلار بیان شوی دی، د مطبوع نه دی بیان شوی. اوس درته وایي د صفت اول قسم دا صفت چې د مطبوع حالت بیانوي، دغه اول قسم دی. د صفت اول قسم په لسو څیزونو کې د مطبوع په شان وي. د صفت اول قسم په لسو څیزونو کې د مطبوع په شان وي. چې څنګه مطبوع وي که نه هغه شانتې به صفت وي. که دا مطبوع دغه معرفه وي نو دا صفت په معرفه وي. که دا مطبوع نکره وي صفت په نکره وي. که مطبوع مذکر وي صفت په مذکر. که مطبوع مؤنث صفت په مؤنث. که مطبوع واحد وي صفت په واحد وي. که مطبوع تثنیه وي صفت په تثنیه وي. که مطبوع جمع وي صفت په جمع وي. که مطبوع مرفوع وي نو صفت په مرفوع وي. که مطبوع منصوب وي صفت په منصوب وي. که مطبوع مجرور وي صفت په مجرور وي. نو چې څنګه مطبوع وي هغه شانتې به صفت وي. لکه ګورئ عندي رجل عالم، دا رجل عالم ته ګورئ رجل واحد دی، عالمون هم واحد دی. رجل نکره دی، عالمون هم نکره دی. رجل مذکر دی، عالمون هم مذکر دی. رجل مرفوع دی نو عالمون هم مرفوع دی. تو څلور وانو خبرو کې یو شانتې دی. ټیک شوه؟ اوس وګورئ مونږ به سره به دا مطبوع نه دی، مطبوع دا به مونږ سره تثنیه کیږي. چې مطبوع واحد وي نو صفت به واحد وي. چې مطبوع تثنیه شي صفت به تثنیه شي. چې مطبوع جمع شي صفت به جمع شي. چې مطبوع مذکر وي نو صفت به مذکر وي. او چې مطبوع مؤنث شي صفت به مؤنث وي.
ټیک شو. نو ګورئ عندي رجل عالم زما سره یو عالم سړی دی. عندي رجلان عالمان زما سره دوه عالمان سړي دي. عندي رجال عالمون ما سره ډیر عالمان سړي دي. ټیک شو. اوس ګورئ عندي امرأة عالمة ما سره یوه عالمه ښځه ده. نو ګورئ دلته کې د عالمه چې دی دا صفت دی او دا امرأة مطبوع ده، مطبوع یا موصوف. ټیک شو. نو د عالمتون ورله صفت یا تابع ده. ټیک شو. نو ګورئ دلته کې چې دا مطبوع چې دی دا مطبوع دا امرأة مطبوع ده، دا مؤنث ده نو عالمتون هم ورله مؤنث ده. او امرأة واحد ده نو عالمتون هم واحد ده. امرأة نکره ده نو عالمتون هم نکره ده. او امرأة مرفوع ده نو عالمتون هم مرفوع ده. ٹھیک شو. خاجی اوس ګورئ عندي امرأتان عالمتان دا امرأتان مطبوع ده، دا تسنیه شو نو دا صفت هم ولا تسنیه شو. ٹھیک شو. عندي نسوة دا د امرأة جمع ده نو دا نسوة مطبوع ده، دا جمع شو نو عالمات هم ولا جمع شو. ٹھیک شو. نو چې څنګه مطبوع وي کنه داسې به ورله دا صفت وي. په دې لسو خبرو کې به دا اول قسم د صفت اول قسم به په لسو څیزونو کې د خپل مطبوع په شان وي، موافق به وي. اوس ګورئ د صفت دویم قسم په 5 څیزونو کې د خپل مطبوع موافق وي، یعنی په شانتي وي، د خپل مطبوع په شانتي وي. په 5 څیزونو کې د صفت دویم قسم چې د مطبوع حالت نه بیانېږي، د مطبوع د متعلق حالت بیانېږي، دا د صفت دویم قسم دی. نو ګورئ اول په تعریف کې یعنی معرفه کې، تنکیر یعنی نکره کې، رفع نسب جر کې، په دې کې به دغه چې دی د صفت د دویم قسم دا به په دې کې به د مطبوع په شان وي. لکه ګورئ جاءتني امرأة عالم ابنها نو ګورئ دا جاءت فعل دی، دا نون وقایه ضمیر، دا یا واحد متکلم منصوب متصل مفعول به دی. امرأة دا موصوف دی، مطبوع دی، مطبوع امرأة مطبوع دی. عالم ابنها نو ګورئ دا عالمون چې دی کنه دا خو ګوره امرأة مؤنث ده نو دا عالمون دا صفت چې دی دا خو مذکر راغی. نو ګورئ دا مذکر ذکر راغی چې دا د ښځې علمي حالت نه بیانوي، دا د ښځې د زوی ابن دا ابن دا د ښځې زوی دی، د ښځې د زوی علمي حالت بیانوي. نو ګوره دا زوی مذکر دی نو دا عالمون هم ورله مذکر دی او دا ها ضمیر دا د امرأتون ته راجع ده. ٹھیک شو. نو ګورئ جاءتني امرأة عالم ابنها نو ګورئ اوس تا ته وایي په دې مثال کې د عالمون او د امرأتون اعراب یو شان دي. په دې مثال کې د عالمون او د امرأتون اعراب یو شان دي. عالمون ته وګوره دا امرأتون ته وګوره دا مرفوع ده نو عالمون هم مرفوع ده. ٹھیک شو. خو عالمون د ابنها حالت بیان کړی، د ابن حالت بیان کړی، د امرأتون حالت نه دی بیان کړی ځکه عالمون مذکر راوړلی شوی. ٹھیک شو. ابن مذکر دی نو عالمون هم ورله مذکر دی. صحیح شو. نو ان شاء الله د دې په آینده درس کې به د دې څه فایدې او ترکیبونه ان شاء الله آینده درس کې به کوو. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.